أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. انتهائی واجب الاحترام حضرات، مسألہ دا علم الغیب یاد ولرئ چې علم الغیب دا د الله رب العزت خاصه ده چې څرنګه د الله رب العزت سره یو څوک ولی یا نبی یا پیغمبر یا دغه شان دی بل یو څوک بت هر څوک چې وي د الله تعالی سره په دغه ذات کې شریک کولو سره انسان مشرک ګرځي، همدارنګې د الله تعالی په صفاتو کې یو څوک شریک کول دا هم شرک ده. نو محترمو یاد ولرئ چې دغه علم الغیب دا د الله رب العزت خاصه ده. بعضې ناپوهه او نادان خلک په دغه موجوده زمانه کې هم د بریلویانو او د صوفیانو په نوم باندې یادیږي. هغه خلک یا خو د ضد یا د بغض یا د عناد له وجې نه یا د ناپوهي یا د کم علمي په وجه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره هغوی د علم الغیب قول کوي چې کله هم موږ ورسره خبره وکړو نو هغه وایي چې هر هغه علم چې هغه عطایي وي په دې باندې هم د علم الغیب اطلاق کیږي. نو د ټولو نه اول خو دا خبره یاد ولرئ که مثال په طور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله طرف نه علم ملاو شو، دغه علم العطایي و، دغه علم العطایي په وجه باندې که رسول الله صلی الله علیه وسلم علم الغیب د رسول الله دپاره علم الغیب ثابتیږي نو بیا خو په دنیا کې هر یو انسان دپاره به علم الغیب ثابت وي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل امین دغه وحی راوړله نو دغلته چې الله پاک جبرائیل علیه السلام ته دغه وحی د رسول الله دپاره ورکړله نو دغلته جبرائیل علیه السلام دپاره هم علم الغیب خبره بیا د دوی په نسبت باندې صحیح ده. همدارنګې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبر ټولو صحابو ته ورکړی، بیا دغه ټول صحابه کرامو په باره کې هم علم الغیب دغه خبره کول دا به هم دغه خلکو په نسبت باندې جایز وي، ځکه چې علم الغیب دا عطایي وي او نن سبا دنیا کې چې څومره خلک دي دې ټولو ته به علم الغیب ثابت شي، لیکن د علم الغیب دغه ورکونکي کې به فرق شي. لہذا ټولو مسلمانانو په دې خبره باندې ځان پوهه کوي چې علم الغیب دا صرف او صرف د الله رب العزت خاصه ده. اصل کې علم الغیب په معنا باندې دغه نادانان نه پوهیږي چې آیا علم الغیب څه ته ویلی شي. هر یو علم چې هغه عطایي وي ذاتي نه وي په دې باندې اطلاق د علم الغیب نه کیږي. هر هغه علم چې هغه اخبار علی الغیب یا انباء الغیب یا اطلاع علی الغیب وي په دې باندې اطلاق د علم الغیب نه صحیح کیږي، ځکه په دې کې القا وي یا دغه شان د وحی په ذریعه باندې وي یا دغه شان د عقل په ذریعه باندې چې کوم علم حاصل شي دې ته هرګز علم الغیب نشي ویلی. لکه تاسو وګورئ یو ډیر لوی محقق مفسر تیر شوی ده علامه شهاب الدین سید محمود آلوسی البغدادي رحمه الله چې هغې دغه تفسیر په ټوله دنیا کې مشهور ده چې روح المعانی په نوم باندې یادیږي. په دغه روح المعانی جلد نمبر 20 او په صفحه نمبر 299 کې هغه فرمایي د غیب په باره کې چې فالعلم به لکونه بواسطة الاسباب لا يكون من علم الغیب، چې هر هغه علم چې هغه د اسبابو په واسطه باندې وي دا چرته هم علم الغیب نشي ګرځېدلی او دې ته علم الغیب ویل دا بالکل جهالت ده. همدارنګې تاسو وګورئ یو بل ډېر لوی امام ابي البرکات عبدالله ابن احمد بن محمود النصفي رحمه الله په خپل تفسیر النصفي جلد نمبر 2 او په صفحه نمبر 561 کې هغه فرمایي والغیب په بارک د غیب په باره کې هغه فرمایي چې وهو ما لم يقم عليه دلیل ولا اطلع عليه مخلوق. نه د علم الغیب هغه ته وایي چې نه په دې باندې دلیل قائم وي نه د دې اطلاع دغه مخلوق ته ورکړی شوی وي او نه د دې علم دغه د علم الغیب دغه علم مخلوق ته ورکړی شوی وي. هر چې علم الغیب وي دا د اسبابو سره هم نه وي او په دې څه دلیل سره به هم نه وي او دغه شان د دې خبر یو ولی او یو پیغمبر او یو نبی ته هم نه وي، دې ته علم الغیب ویلی شي. همدارنګې تفسیر المظهری کې علامه قاضي محمد ثناء الله العثماني پانیپتی رحمه الله الحنفي هغه په خپل دغه تفسیر المظهری کې هغه هم فرمایي په صفحه نمبر 347 او په جلد نمبر 5 کې هغه هم د علم الغیب په باره کې فرمایي چې ما غاب عن مشاهدهم ولم يقم عليه الدلیل، چې هر هغه علم چې هغه د مشاهدې سره نه وي او په دې باندې دلیل هم نه وي دې ته علم الغیب ویلی شي. او هر هغه علم چې هغه
یا دلیل سره وي یا د مشاهدې سره وي یا د وحي په ذریعه باندې وي دې ته چرته هم علم الغیب نشي ویلی. که کوم یو انسان د یو پیغمبر یا د ولی په باره کې د علم الغیب ثبوت کوي دغه انسان دغه خبرې سره مشرک ګرځي. نو ټولو مسلمانانو ته درخواست ده چې خپل د عقایدو تصحیح دې وکړي او کومه خبره چې په حق وي هغه د هر یو انسان ومني. نو دا به زموږ د ټولو مسلمانانو دپاره کامیابي سبب